علوم دیوبند کې طالبانو استفتاء وکړه، فتوی وغوښته، جواب د مسلې وغوښته مفتي صاحب نه. هغې کې یې لیکلي محتمم ته درخواست ورنکړه چې خفه نه شي. مفتي صاحب ته یې ولیکل چې د دارالعلوم دیوبند په دې سالن انګولي اودس جایز دی او که نه. ګوره عجیبه خبره ده چې تشې اوبه دي نو په اوبو خلک اودس کوي که نه؟ آیا په دې مونږ اودس کولی شو او که وضو پې نه شو کولی؟ مفتی صاحب وی چې دې بلاګانو له څه جواب ورکړ، یعنې دی ورته ووروله چې تشې اوبه دي نو په اوبو خلک اودس کولی شي. نو هغه ول هغه علمي جواب ورنکړ. علمي جواب خو یې دا دی چې د اوبو نوم نه دی، خلق خو اودس په ما کوي په اوبو کې، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، دا خو اوبه نه دي، سالن ورته په عرف کې وایي. په یو پاک سیز باندې دا اوصاف ثلاثه بدل شي نو اوبه نجس کېږي نه، خو چې نوم د اوبو پاکي او د اوبو دوه خاص صفتونه دي، رقیت او سینا. نو هغه جواب یې وله ورنکړه. هغه ورته هم د هغه خوش طبیعتۍ کې جواب ورکړه، وی چونکې مرچکې پکې دی نو خوند دی بدل دی، نو دس پې جایز نه دی. لیکن زمارونو هغې مفتی صاحب لنګري راوغوښته، وی دوی له څه پخی؟ وی په یو دیګ کې یو لپه دال اچو، یو غټ دیګ کې. وی داسې وکړه چې دا ترکاري ورته ښه کړه، په دیګ کې ورته دوه لپې واچوه. دغې دوو لپو دالو مولانا عبدالحق رحمت الله علیه جوړ کړی. دغه دوه لپې دال مولانا یوسف بنوري خوړلی دي. دا دوه لپې دالو مولانا حسین احمد مدني، مفتی محمود او مولانا محمد ادریس کاندهلوي غوندې شخصیت جوړ کړی. دا ولې؟ اخلاص. زه ترونو اصلاحي او دوه ټکي خبرې کوم چې په دې زمام خدای عمل نصیب کړي ستاسو. بنیادي څیز د مسلمان دپاره د اخلاص زندگی ده، چې د خپل عبادت کوي او په هغه عبادت کې د مخلص وي. او اخلاص څه ته وایي؟ دا عرب وایي وی اخلصت العسل، وی شات مې صفا کړه، چې دا شات د دې ګن او د دې مومو نه او د دې مچو نه صفا کړي، ښه سوتره اعلی، دې ته اخلاص وایي. دقه رنګې چې مونږ خپل قول کل، خپل فعل، خپل عمل، خپل عقیده خالص مخلص د الله د رضا دپاره وګرځو او د الله د منشا مطابق، او چې کم خس و خاشا غلط نیتونه، غلط سوچونه، فکرونه، هغې نه یې راپاکه کړو، خپل عمل د هغې نه راپاک کړو، دې ته اخلاص وایي. دا خو به دعوه هر سړی کوي چې زما اخلاص دی، خدا د عمل نه معلومیږي. زمونږ امام بخاری رحمت الله علیه چا چې دا کتاب لیکلی، د هغه اخلاص او د اخلاص نتیجه د اخلاص سره که تا عمل خالص د الله دپاره که او اخلاص دې پیدا که، قسم د خدای به سره په دنیا کې مدد کوي، په آخر کې او الله به قبولیت هم درکړي، دنیا کې هم په آخرت کې. الله به در سره مینه وکړي، چې الله در سره مینه وکړي، بس دا د دې نه ښه شی بل نشته. دا زمونږ د ټولو عباداتو، زمونږ د منډو تړلو، د جهاد او د تعلیم او د هر څه مقصد د الله رضا او د الله مینه ده. نو که تا ځان کې اخلاص پیدا کړه، مه یېرېږه، خدای به در سره مینه وکړي، دنیا کې عقبا کې الله مدد به مو وکړي، قبولیت به هم درکړي. امام بخاری دا کتاب د صحیح د امام بخاری دی له خدای څونه قبولیت ورکړی. نن عرب عجم په ټولو کې دا کتاب مشهور دی. نن ماشومان هم پیژني، دې وړو ته پته نه لګي چې دا بخاري شریف د څه کتاب دی، خو چې ورته ویې لکه څه کوي، یو ماشوم بل ته وایي چې راځه پلانکۍ مدرسه کې د بخاري شریف ختم دی، دا نوم د هغې په ژبه دی. دومره قبولیت الله دی کتاب لرونو ورکړی دی چې پاکستان، هندوستان، عرب ممالک، عجم په ټولو کې، په چا کې ټول دی، په چا کې څه حصه ده، دا په نصاب کې شامله، دا به خامخا وي. د دې بعضې احادیث دي چې په هغې د حنابلو عمل نشته، په بعضو د احنافو نشته، په بعضو د موالکو نشته، په بعضو د شوافیو نشته، په بعضې د ظواهرو نشته، په بعضې د سلفیانو نشته.
دا هغه خپل د هغې یو خپل طریقه کار ده چې ولې په عمل نشته، هغه ځان له یو مسله ده، لیکن ټول ورته په درون نظر ګوري. د ټولو په نس بخاري شریف یو مضبوط کتاب او صحیح ترین کتاب دی د الله د کتاب نه پس، او د قدر په نظر ورته ګوري. او زه خو دا یو مقوله ده زموږ علماء ذکر کړې ده چې اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح للامام البخاري، چې په صحت کې د بخاري د بخاري مرتبه الله کتاب پسې د اجماع ده. زما خدا دعوه چې د اجماع ده، سکوتی اجماع ده، قولی اجماع ده. او که څه بعضې کسان اختلاف لري نو د دوو څلورو کسانو اختلاف اجماع ته هېڅ نقصان نه رسوي. زموږ اصول فقه او فقهاو لیکلي دي چې صحابه څومره لوی خلک دي، که هغوی په یو خبره کې جمهور یو اتفاق وکړي یو اجماع وکړي، نو که د هغې نه یو دوه څلور صحابه مخالفت کوي د خپل تحقیق په بنیاد، وایي دا د هغه صحابو اجماع ته نقصان نه رسوي. نو بخاري له دومره لوی حیثیت الله په څه ورکړو، د دې یو څو وجې وې. یو وجه دا ده چې دی مخلص و، دکې اخلاص ډېر زیات. ما د علامه افغاني رحمه الله نه په خپله اورېدلي دي چې هغه زمانه کې څومره دنیا وه، هغې ټوله د کتاب دپاره کتلې ده، کوڅه په کوڅه ګرځېدلې. او دی په خپله وایي تاریخ کبیر کې چې ما د دې کتاب کې بعضې احادیث هغه دي چې هغه یو حدیث له ما یوه میاشت مزل کړی چې د حضور پاک حدیث را جمع او بیا دومره خواري کړې ده چې یو حدیث دته د لسو استادانو نه ملو شوی دی، نو د لسو نه ذکر کوي. یو حدیث امام بخاري 25 کرته په خپل کتاب کې راوړی دی، د 25 استادانو نه اورېدلی، هغه هر یو استاد یې ذکر کړی د هغه شیخ. دومره خواري او دونه مخلص و زما وروڼو چې دی وایي په ما داسې وخت تیر شوی دی چې ما په یو بادام او په دوو بادامو ګزاره کړې. دا اخلاص نه دی، نور څه شی دی؟ یو بادام او 2 بادام ما په دې ګزاره کړې.